عزیزانو دې وخت کې یو داسې بحث تاسو په مخ کې شروع کوم چې دلته چې واورئ یا کورونو ته چې لاړ شئ سوچ پرې وکړئ چې د دې کائنات مالک هغه د خدای ذات دی او دغه مالک د خوشحالولو دپاره د دې مالک په حکمرانۍ کې څنګه بندگان تیر شوي دي او څه څه یې کړي دي عزیزانو د نن او سبا ورځ لوی تعلق چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام سره لري ابراهیم علیه السلام هغه انسان چې د پلار نوم یو ازر او هغه ازر چې هغه ډېر لوی بت پرستو ابراهیم علیه السلام چې څه وخت کې پیدا شو د مور په غېږ کې مور یې ولیدو ابراهیم علیه السلام فرمایل چې هذا ربي زما رب دا دی فلما فلا قال لا احب کنه څنګه پیږي فلما فلا چې نور پریوتو څه وخت ابراهیم علیه السلام فرمایل چې دا خدای نه دی کوم شی چې زوال کوي هغه خدای نه کېدی شي سپوږمۍ ولیده هلته دا خبره وشوه الله هغه ذات نه دی چې کوم ذات له فنا وي الله هغه ذات دی چې ټول عمر به په یو حال وي ابد الاباد دا الله په تعریفونو کې ډېر دي و یو پکې دام دی چې ما لا ابتداء له ولا انتها دا الله تعریف سره چې هغه نه ابتدا لري او نه انتها لري علماء منطقیین وایي چې الله قدیم دی قدیم دا معنا ده چې هغه دپاره څه حد نه وي قدیم معنا پخوانه اوس کله پخوانه ابراهیم علیه السلام فرمایل چې الله هغه ذات دی چې هغه زوال نه لري په دغه انداز باندې دی لوی شو پلار ته ډېر مشکلات پیدا شو چې دا زما زوی په کومه لار روان دی یو ورځ ورته وایي إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة
انی اراک و قومک فی ضلال مبین. اے پلارا ته بوتانو ته خدای وې، بت ته خدای وې. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، زتا او ستا قوم په یو لویه ګمراهۍ کې ګورم. پلار ته وایي عزیزانو، پلار ورته وایي چې زه به دې سنسار کم، مړ به دې کم. ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې ساستغفر لك ربي، پلاره ته چې ما سره هر څه کې، خو زه به تا دپاره د خدای نه بخښنه غواړم. ته چې هر څه کې، خو زه به تا دپاره د خدای نه بخښنه غواړم. پلار ورته وایي اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک، که من نشو رجم کوم دی. دی ورته وایي ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، زما رب په ما ډېر مهربان دی پلاره، زه به تا دپاره د هغه نه معافي غواړم، بخښنه به غواړم. دا څومره د امتحانو د پلار او د زوی. بیا به دا بوتان ابراهیم علیہ السلام ته ورکړه چې دا بازار ته یو څه خرڅ کړه، او د دې متعلق دا اعلان وکړه چې دا داسې خدای دی چې د ټولو مرضونو دوايي ده، زوی ورکوي، لور ورکوي، رزق فراخوي، بیماری لرې کوي وغیره. ابراهیم علیہ السلام به هغه بت چې وویسته نو خپه کې به ورته کړی واچو او په بازار کې به یې راښکو او چغې به یې والې چې راشئ دا هغه بت دی چې سترګې یې شته پې لیدل نه شي کولی، خپې یې شته پې ګرځېدل نه شي کولی، خوله یې شته پې خبرې نه شي کولی، غوږونه یې شته پې اورېدل نه شي کولی. خلکو به چې واورېده نو وایي به دا خدای مونږ څه کوو چې نه په سترګو لیدل کولی شي او نه په غوږونو اورېدل کولی شي. ابراهیم علیہ السلام به ورته وایي چې دغه شی دی، ابراهیم علیہ السلام به ورته وایي چې دغه شی دی، نو کالی یو او سبا به بیا دا چلو، په بل سبا به بیا دا چلو. آخر دا خلق ورته راجمع شو چې بھئی داسې خدای مونږ ته نه دی پکار چې نه په سترګو لیدل کولی شي او نه په غوږونو اورېدل کولی شي او نه په خوله خبرې کولی شي. د ابراهیم علیہ السلام د شان ته وګوره او د ده د عقل ته وګوره. د حق ویلو دپاره کومه لار جوړه کړه او کومه طریقه یې جوړه. ورته ووایي چې ښه ده نو تاسو داسې خدای نه دی افق چې هغه نه لیدل کولی شي، نه اورېدل کولی شي، نه خبرې کولی شي، نه یې خپې شته پې ګرځېدل کولی شي. وایي نه. ورته وایي چې دا تاسو په دغه کوټه کې 360 پراته دي، خو دا ټول دغسې دي که نه؟ د دې د زمانې 360 خدایان وایي دا ټول داسې دي که نه؟ د جهل عالم یې وګوره نو ورته وایي چې نه داسې نه دي، هغې هر څه کولی شي، خو دا ته چې کوم بوت خرڅی ده کې دا کمال نشي. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ورکه وایي چې ښه ده والله العظیم چې دا په دې کوټه کې 360 خدایان چې تاسو پراته دي چې دا هم زه دوی پرېږدم چې دا مې ټول ټوټې کړي. ابراهیم علیہ السلام دی یوازې او پلار
او ټول قوم او ټول قنبه خلاف او د رواج د الله د دین د اعلان لپاره چې سره ملا وتړي هغه ته د ملاتړو ضرورت نه کوي هغه ته د توپ او د ټینکونو ضرورت نه هغه ته د اصلي ضرورت نه هغه ته صرف او صرف د ملا تړلو ضرورت دی چې یو ځل ملا وتړله بیا د الله فوج او د الله ټینکونه او د الله توپې د هغه نه غیر چاپېري او د هغه حفاظت کوي خو چې یو الله دې ملګری شي او کیا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دې مرګري ټول کائنات دی دشمنی ستاسو څخه کولای نشي عزیزان ابراهیم علیه السلام ته د خپل قوم راغی چې راځه میلې لرو نن زمون قومي ورځ ده جشن دی میله ده ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې انی سقیم زه بیمار یم زه نشم انی سقیم پورې زمون په دې مبارک ملک کې قسمه قسم خلق شته او یو ډله پکې داسې ده چې هغه دا شی نشانه کړی دی چې تاسو وایئ چې پیغمبران دروغ نه وایي نو ابراهیم علیه السلام خو بیمار نه و نو دې قوم ته یې ولې وایي چې انی سقیم عزیزان مرض یو دړه مرض دی او یو د بدن مرض دی چې سړی تږي نیولي تاسو اوس رښتیا ووایئ چې د یو پیغمبر قوم د خدای په مقابله کې بت ته خدای وایي دغه پیغمبر زړه به جوړ وي که ناجوړه به 300 بوتانې په کوټه کې ایښي او هغې ته خدایان وایي دغه پیغمبر زړه به څنګه جوړ اوس بله خبره ده چې مونږ او تاسو چې څومره خلک زیات مرتد کېږي نو مونږ خوشحالي څومره خلک زیات خرابېږي مونږ خوشحالېږو ځکه چې مونږ ته هغه درد نه دی نصیب شوی چې کوم درد د پیغمبرانو په کې مونږ لګیا یو خو مونږ ته هغه درد نشي ځکه چې زمونږ زړه د خدای کور نه دی چې زمونږ زړه د خدای کور شو هغې کې د بل چا څه کار دی چې بیا دننه راشي لکه مرنر وایي بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدای قسم راشه زما دا سینه وشلوه او زړه مې بار راوباسه او بیا مې زړه ستوري کا او دننه زما د زړه په نقطه کې وګوره بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چیکار دارد اے الله زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي نو عزیزانو چې د چا زړه د خدای کور وي هغه زړه ته بیا پته لګي چې د دې خدای خلاف چې څوک کوي او د دې مقابله کې څوک بت ته خدای وایي چې ستا زړه به بیا څومره بیمار نو اوس دا و چې ابراهیم علیه السلام قوم چې لاړو میلې ته
دلارو تبر راواغست چې تبر راواغستو نو 300 خدایانو د دې کو نو دا واره بوتان چې دې ټولو نه سرونه پرې کړ او تبر یوړو د غاټ بوته پورګه کړ او دې تلا قوم چې څو وخت د میلې نه واپس راغی وایي چې دوی چې د خدایانو سلام وکړو بیا به ځو چې ورننوتي دي نو ټول خدایان چې دي سر پرې کړي پراته چې سر پرې کړي پراته دي نو آیان شو تبر دې غټ بوت پورګه پرو دا چا کړي چغې سورې بد حال جوړ دا ابراهیم کړي ورشي راویني سي لار ورپسې راوست چې راوستو چې دا دی ولي کړي اوس تبر غټ بوت ته پورګه پروت دا دی ولي کړي هغه ورته بل فعله کبیر ما خو نه دې کړي تبر د چا پورګه پروت ته او بدنامه وایي څو تا خو څه کړي هغې ورته ووایي چې بیا چېرته دا کار کولی شي اس چا نه سر پرې کولی شي نو ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې ډېره ښه ده سم چې خوښه ده ما سره وکړئ خو یو خبره مې واوره دا غټ خدای دی او دا لاندې واړه خدایان د دې غټ خدای په مخ کې دا واړه خدایان حلالېده او دغه ګونه کو نو سبا چې تاسو د قیامت په ورځ خدای راونیسي او تاسو حلالئ نو دی به څنګه غل ادګانو د عقل انتها ده انتها ده د عقل د باطل مقابله دا د انتها ده مور براوني بچي او داسې حرکت بوي ابراهیم علیه السلام پلار راونی وو او ویلې چې ته منې کېږي نه منې کېږي نه نو د خپل حرکتونو نه دا زمونږ خدایانو سره دې څه چلو ورته پلاره دا خدایان نه دي دا بوتان دي او بوت چې دی دا هېڅ نه شي کولی دولت پیسې په دې څوک سړی کېږي نه رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان انسانیت خو په دولت نشي رحمان که بوت څنګه د سرو شي انسان نه ابراهیم علیه السلام د شپږ میاشتو په انګار کې څه وخت نمرود اچولو نو ابراهیم ورته راغی چې امداد درکړم نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې نه وایي چې ولې وایي نمرود څوک دی چې ما په اور کې اچوي چې څوک مې اچوي هغه پوهېږي امداد یې پوهېږي نو چې اور ته وغورځولو اور ته څه ویلی شو یا نارو کوني بردن بسلامه خبردار چې نه سوځي نو علیزانو د مقربین امتحان چې ده هغه بذات تکلیف نه وي هغه دنیا ته ښایي چې همدا چې په تاسو هم داسې راشي نو تاسو به ما ډېرول نه نو ما تاسو ته عرض کړی چې انبیاو سره اللہ پاک قسم قسم امتحانات پہ راوستی دی تو دا انبیاء امتحان چې وو هغه د ابتلا وه او نن باندې چې کوم تکلیف راشي ګوره دا سزا وي د نمرود میر چې د پاس نه وکته چې دا اور خو ګلزار شو داسې چل نو محل نه راکوزه شوه وله راله نو ابراهیم علیه السلام نه تپوس کوي چې دا ته خو زما پلار اور کې وغورځولې دا اور در باندې ګلزار وړی شو ما یو کلمه وویله بس دا اور را باندې ګلزار شو ویل کومه کلمه دې وویل ما وویل چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله دې کلمې
دې در باندې اور ګلزار کو ویلیاو هغې په مغه ځای کې وي چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله او زما پلار په ناحقه دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهیم خدای دی د نمرود عزیزانو دا لا اله الا الله هغه چې د نمرود غوندې چې د خدایي دعوا یې کړې وه او پیغمبران یې په اور کې اچولو روح ته ورننوته او په ابراهیم ایمان راوړو ستا زما لونه به داسې وکړي یا زمونږ ښځې به داسې نو ازمدا وجدانو چې دا ارشي اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرګ ته سره راغی او ته ما ته داسې وظیفه وښایي چې اوبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویل ورشه چې سیند له ورشي سوچ موچ مه کوه او پې ورګډې شه او زما نامه واله بزرګ ورته وایي ویلې ښه چې ورغی چې سیند له ورغی او پې ورګډې شه او چې سیند ونیوه او ښکته کول د پیر نامه ته یې راشوه ویل یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله او چې یا الله یا الله یې کړه اوبو د پاسه روان ښه په اوبو وګرځېدو بزرګ ته بیا راغی څنګه چلو شوی که ویل زه خو لاړم په اوبو چې ورګډې شوم ستا نوم رانه هېر شو چې اوبو ګېرولم څه وخت کې الله الله مې د خولې نه ووته وی بچیه دغه وخت کې ستا زړه کې بل څه وو زما نامه د زړه کې ووې نه وی د ښځو دې واوې چې نه وی د بچو دې واوې چې نه هېڅ نه وو سوا د الله نه چې په دغه وخت کې دې دریاب کې مې د الله نه سوا بل څوک بچ کولی نه شي ویل دریاب نه په اوبو مغه خلک ګرځېدی شي چې زړه نه هر څه وځي او الله پکې راشي استاد زړه کې الله شته کلمه زړه بالکل خالي شي هېڅ پکې نه وي سوا د الله نه هغه اوبه خو ګرځېده څه کې په خدای مې دې قسمي چې ته به وګورې چې د هغه روح به په سدرة المنتها باندې ناست او د هغه روح به په عرش معلا باندې ناست خو چې هغه د الله کور شي زمونږ نه د الله کور نه بله ورځ قربانۍ چې تاسو کور اول په ایمان ووایئ چې د قربانۍ څرمنې لپاره م څه سوچ محشر چې هغه ظالم نه فقط دا چې صرف ظالم و بلکې هغه به ځان ته خدای هم وي دا یې خلقو ته ویلي و چې تاسو څه کوئ ما ته وایئ چې څه غواړئ چې اگر کومه نو ما نه لوی خدای بل څوک دی خلق مجبور د لرې ورتلبه دته به یې خدای هم وې سجدې به هم ورته کولې کافي زمانہ دنیا په دې قهر اخته وه ابراهیم علیه الصلاة والسلام په خپلې زندګۍ کې هره حربه ورسره استعمال کړه او دا به ورته وي چې د زور خبرې مه کوه زور صرف یو د خدای د ذات سره خوند کوي بنده به څه او دغه به زور څه هغه به وایي چې د خدای ذات زه یم ابراهیم علیه السلام به ورته وایي چې د خدای ذات چې څه وخت کې تاره ونیسي زه به بیا درته ووایم چې ته اوس ځان خلاص عزیزانو چې څه وخت یې راونیو بیا یې ځان نه خلاصېده او راویلي مې و داسې چې نه ټوپي دي او نه ټینکونه دي او نه جازونه دي یو وړوکی غوندې ماشه دی او په دې سپېږمه کې ننوته او دلته کېناست
دغړې دیواله او زمکه سره به توپونه والو غرق شوم تباه شوم الا وهی مې په سر سره کیړی به خلکو په لاس کې راوړی او د ده په دا سر به یې ټکولو چې سر به وله ټکولو اماشه به په آرام شو کینی بنګېدل ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې اوس د خدای ذات ته یې که یو بل ذات ته چې چا ته راونیو ورشه خپل فوج تماشه دې وکړه فوج یې ټول ماشو خوړلی تیاره پې راغلې وه چې تیاره لاړه په میدان کې د زرګونو فوج دانچې ولاړې وې د هډوکو او غوښه ورپورې نه وه واده یې په لاره روان دي ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده د هغه بادشاه قانون دا و چې کوم سړي سره به ښځه وه نو به یې اخسته او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې نه اخسته اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه تې وایي نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه خور یم ولې ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول وروڼه او خویندې انما المؤمنون اخوه نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې شریعت کې زما ته په حق د نکاح اخیستې نو ته ورته وایي چې زما رور دی ادا شه نو زما جدانو عرض دا وه چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو حقیقت خو داسې نه او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري امتحان د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چې او ابراهیمه اسماعیل د مور په غېږ کې دی او د بیبي نامه یې د بیبي هاجره علیه السلام دا ښځه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پرېږده او ته تې ځه ښځه او زوی روان کړل د شام نه راله مکې ته مکه دغه وخت کې وادي وه د دوه غرونو منځ کوم ځای کې چې اوس آب زمزم کوی دی دغه ځای کې ښځه او بچی کېنول او دی ترې روان شو ښځې ورته ویل چېرته ځې سړیه دا موږ دې چېرته پرېږدو ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښوی او زه درنه لاړم شام ته بیبي هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده ورته تې ځه ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه ښځه وه اسماعیل ټکی شو ماشوم دی لپې ټکی نو مور یې اوبه لټوي د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې اخر اوبه نه وې ناامیده را روانه شوه چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه کله چې ټکولې او دې خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه یې ډېر چاپېر واچولې چې چېرته ونه بېږي خلاصې به شي آب زمزم زمزم ویلی شي ادرېږه زمزم معنا ادرېږه نو دې اوبو ته بیبي هاجرې وویل چې زمزم ادرېږئ بړېږئ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بیبي هاجرې رحم وکړي که دې اوبو ته یې زمزم نه وی ویلی نو دا اوبه به بهېدلی وی او ټوله دنیا به یې خراب کړی وی خو چې هغې ورته زمزم وویل په ځای ولاړې پاتې شو نن ورشئ د عربو هغه دشتې د عربو هغه سوکړه د عربو د اوبو هغه نهر زبیده خوبونو پورې یو بله خبره ووایي
زبیده د بادشاہ ښځه وه، د بادشاہ ښځه. خوب یې ولیده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. زبیده دا خوب ګوري، د بادشاہ ښځه ده، چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. اوس تاسو ته که دا څوک وایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلي کوي، تاسو وایي دا خو ډېر پلیت دی، څه خراب خوب لیدلی. داسې به وایي که نه، تاسو دا شیطان میخان. علامه تراله زبیده له داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. ورته یې خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی؟ ویل او. ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به پرې پیدا اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا امیر راوستی دی مکې ته، چې هغه وخت کې د اوبو قحط و، نو د شام نه امیر را روان کو او د مکې په کوڅه کوڅه کې ګرځولی دی، او که دا ټاکۍ لګېدلي دي او اهل مکه ټول د هغې کورونه اوبه راوباسي او کورونو ته نارې زبیده اوس هم شته. اصلا خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بلکل برعکس. تاسو خیال راکړئ. نو اوبه اوبه دي او بیبي هاجره حیرانه ده. عزیزانو دغه وخت کې د خوراک څه بندوبست کېږي. په دې لاره قافلې ځي شام ته، مدینې ته. داسې هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته څه ونه څه وله ورکوي. دا یې ګذرې اوقات. په دې اثنا کې اسماعیل علیه السلام د 14 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د کجورو چوپړی جوړه کړې وه، په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېدل. حق دی د امتحان. علامه ثناء الله پانیپتي لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو چې زه او ښځه ګورم، نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی، نو بوراک به ورته راوستی شو. په بوراک به سور شو. بوراک مطلب دی د هلیکاپټر. دې کې به سور شو را بغیر په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه، بیا به ورته چې ودې کته اوس ځه، نور زیات به نه یې څارېږي دلته. حدود امتحان. پلار راغی او ښځه او بچی ناست دي او پلار ته وایي ځکې دوی به په دا دښت کې ناست دي. اوس په دې یو خدای پوه دی. ځان ته خپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی، ته په میاره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته ترې ځه، ستا په اړه به څه تېرېږي. حدود امتحان. نو ابراهیم علیه السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړ. قرباني ابتدا د آدم علیه السلام د زامنو نه شوې وه او بیا اهم امتحان الله پاک په ابراهیم علیه السلام کړ. هغه امتحان د ابراهیم علیه السلام الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان. چې ابراهیم علیه السلام ته ما په خوب کې وویل چې قرباني وکړه او قرباني داسې وکړه چې دا زوی دې حلال کا. دی چې سهار را پاڅېده، زوی یې راوغوښته. اوس زوی ته وایي چې بچیه ما بیګا خوب لیدلی دی او خوب داسې دی چې زه تا حلالوم. انی ارا فی المنام انی اذبحک. ما په خوب کې ولیده چې زه تا حلالوم. اوس فانظر ماذا ترى. بچیه ته وګوره چې ستا څه خیال دی، څه ځای ته دې دماغ رسي، فکر وکړه. اوس زوی ورته وایي چې زما پلار پیغمبر دی
او د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي. ما څه کار دی چې زه به د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا به فکر کوم؟ د پیغمبر خوب کې به سوچ نه کې، نه به فکر کې. چې خوب دی نو هغه وحی ده، او چې وحی ده نو ما ته به سره وچشم قبوله. زه ورته ویم قال يا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلاره چې سا امر درته په خوب کې شوی دی فورا هغه کار وکړه. دا اوس عین د لوی اختر ورځ ده او د سبا ټیم. بچیان ما ته خو امر دا شوی چې دا زوی دی حلال کا، نو ته به څه کې؟ زه به تا حلالومه، ته به څه کې؟ زه ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ستجدني زرد چې بیا به مو مما لره پلاره ان شاء الله من الصابرين. کله خدای رضا وشي نو ستا د چړې لاندې به زه صبر کوم. ته به مال علی او زه به صبر کوم. صبر پلار خو ډېر زیات خوشحال دی چې ماشوم بچي ته وګوره او د پلار د سوال دی جواباتو ته وګوره. ستجدوني ان شاء الله، ان شاء الله. نو پلار ته زوی وایي چې ته به څه کوې؟ ورته وایي ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. اے پلاره که د الله رضا وشي نو زر دی چې ما به د خپلې چړې لاندې صبر کوونکی ګوري. ته به ما حلالی او زه به صبر. مور ته یې راغله بیبي هاجره، ورته وایي ستا خدای ستا د زوی قرباني غوښتې ده. بیبي هاجره ورته وایي چې اے ابراهیمه زر کوه، تاخیر نشي چلته، خدای به درنه ناراض شي. مور زور ونیو، پاکې جامې ور واغوستې، سر یې وله غوړ کړو، سترګې وله تورې کړې، پړی او چاړه یې پلار له په لاس کې ورکړه او روان یې کړو مذبح. پلاره زوی پلار ته په غوږ کې وایي چې پلاره یو څو خبرې درته کوم، په هغې به عمل کوي. لومبنۍ خبره خو دا ده چې ما لالی نو زما لاسونه او خپې به کلک کلک وتړي. هسې نه چې د ساه وتو په وخت کې زما په لکه کې چېرته ونه لګي او بې ادبي به وشي نو زما قرباني به خدای قبوله نه کړي. دویمه خبره دا ده چې خپلې سترګې به وتړي. هسې نه چې د حلالولو ټایم کې ستا او زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په حلالولو به دې ړوند نه شي، نو خدای به درنه ناراض شي. درېیمه خبره دا ده چې زما د مرګ نه وروسته زما مور ته ونه وی چې اسماعیل چې ما حلالولو نو داسې لکې ته کولې او لاسونه یې وهل او خرډېده، ځکه چې ښځې نازک طبیعت مخلوق دی، هسې نه چې اوجاړي او چېرته خدای ترې ناراض دی. څلورمه ده چې دا زما کمیس چې دی دا به ما نه وباسي او زما مور ته به یې ورکړي چې اسماعیل وی چې تر څو ژوندی نو زما په دې کمیس زما تسلي کوه. اوس یو خدای پوهېږي، دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده. یو خدای پوهېږي چې زوی پلار ته دا خبرې څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړه څه تېرېږي. اوس په دې یو خدای پوه دی او د دې د زور اندازه ما او تا ته نه لګي، دا به ابراهیم علیه السلام یا د دې زور اندازه به د اسماعیل مور ته پته وه
چالالولو له روان کو دا دروازې ته ورپسې رااله او رستو نه ورپسې کته تا زور باغی ته پتا وا مونږ ته پتا ملا ته چې راورسېده قرآن کریم وایي فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما اسلما اسلام وی غاړه اخول گردن نهادی دی په اسلام فلما اسلما وتله للجبين اور کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد ودرېده داسې اسلما دا مانا وتله للجبين او دې سکنه او د دواړو خونه زوی راوړي وو لکه د څاروي غوندې راواچو قرآن کریم فرمایي فلما اسلما وتله للجبين په دې تندي وغورځولو او لاسونه خپې ورته وتړل او په دې ځای ورته خپه کېښو په دې مری ورته چاړه کړه او سترګې تړلي چې چاړه یې پې کېښوه आवाज के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर राका की मरे न घुसे ब्यावे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर प्यान चढ़े तो या चढ़े तो खुदा न बदी पर जहन्नम के वाड़म उस देता अंदाजा हो कि चढ़ दसोई पर मरे के और राका की او غسینت دا بل امتحانو په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کشکې او مړی غوسه شي خو بس خلاصې وشي نه چې دا بیا او لا غوسېږي نه او ورکې بیا هغه شفقت هغه بچي درد هم پړکي توبه استغفار توبه استغفار د خدای لاک لاک شکر وباسئ چې دا امتحان خدای ختم کړی دی که دا امتحان اوس هم باقي وی چې تاسو هلکه زوی حلال تاسو هغه دوی دې خدای خراسته کړي دوی دې چې ټول کافر قسم په خدای کې راو پر دې او مړای ورته چاړي او بیا د اسماعیل باندې بچي دستور ورته جبريل ته حکم کیږي ورشه دغه راول او دغه خپل کې سملا او اسماعیل د نالال د جنت نه ګډوله راغی او کې واچولې شو دې مقام کې چې په تقریر کې ما ویلو چې د دې ګډوله غوښه بیا چا وخړې کنه دا یاد لري بیا پاتې نشي راځي چې مړو باندې چاړه راخته مغه غوسه شو خراب شو د ابراهيم عليه السلام ستاره سنې یقین راغی چې اسماعیل نه حلال پای چتا کړه او سترګې پرانیستې چې ورته وګورم لګ په جلا سي ورته وکړه چې ګوري ګډور اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل علیه السلام ولاړ چړې ته بیا لاس کو چې دا ولې ما ته حکم د زوی د حلالولو شوی دا دې بچ ولې شو بیا دې ورته وکول چې بیا ورته وکول نو الله فرمایي چې دغه وخت ما ورته आवाज وکړ وناديناه أن يا إبراهيم الله وإذا وخي ما ورت آواز وکړو چې إبراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه کړ غوسه کېږه ما او ما خپه کېږه سکه درته خوب کې ویلي شوي عادي پوره کړ ابراهيم عليه السلام رسول چې واقع دا په امتحان او ابتلا وه خدای پکې کامیاب تاسو خیال راکړئ عزیزان
قربان ارز دا بنیادی شی دی د قربانۍ. دغه بیا معمول را روان دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. معمول را روان دغه ګډوډی چې دې ځای کې حلال شي. علما وایي چې د دې ګډوډي د غوښې درې حالت یا خدا چې دا ګډوډی جبريل راوسته د جنت نه امتحان په وشه چې امتحان په وشه نو دا ګډوډی واپس بیا جنت ته لاړ. ځکه چې دا هغه ګډوډی چې کوم د حابیل او د قابیل منځ کې مناظره شوې وه او د حابیل ګډو الله اوچت کړی جنت ته په جنت کې پاللی کېده دې امتحان دپاره راغی واپس بیا جنت ته لاړ. یو روایت دا